د پښتو او اردو فلمونو اداکار امان چې اصلي نوم هلال محمد عارف لالې وه، 1922 کښې پېښور کښې پیدا شو. د پلار نوم یې محمد نواز و. څوک چې کلکټر و. امان تعلیم په کوهاټي ګېټ پېښور کې حاصل کو. بیا د پلار د بدلۍ په وجه میټر کې ډېره اسماعیل خان نه وکه. پېښور یونیورسټۍ نه یې ماسټر کو چې د فلمونو شوق کښې لاهور ته لاړه. د اردو فلمونو ډایرکټر ریاض احمد ورته د پښتو فلم آفر وکه، خو د انکار وکړو ځکه چې د اردو فلمونو هیرو جوړېدل غوښتل. بیا د کوهاټ د پښتو فلمونو اداکار او ډایرکټر رب نواز څوک چې د پښتو فلمونو مشهوري اداکاري نګینه خانم خاوند و. امان د فلم یوسف خان شیربانو هیرو یې واخیسته، خو کراچي کې فلمساز نذیر حسیني، ډایرکټر عزیز تبسم او لیکوال علي حیدر جوشي هم په دې نوم فلم یوسف خان شیربانو شروع کړو چې بدرمنیر یې هیرو، یاسمین خان هیروین، شهباز دراني او نامت سرحدي پکښې ویلن و. دا د ټولو پښتو ژبې اولن فلم و او دلته د رب نواز او امان فلم پاتې شو. 1901 کښې اولنی فلم کله خزان کله بهار ډایرکټر جمیل خان جوړ که چې هیرو یې امان او هیروین نورین چا چې یوسف خان شیربانو کښې د بدرمنیر د خور کردار کړو وه. دا فلم د کراچۍ کوه نور سینما کښې چې لیدو چې په دویمه ورځ سینما کښې اور ولګېدو او بیا د دې فلم نوم بدل کړ شو. امان بیا وروستو په 1900 د اردو پښتو فلمونو او 3-5 ټي وي ډرامو کښې کار وکه. سټیج ډرامې هم جوړې کړې دي. د فلم کالا دنده ګور لوک دپاره انګلینډ ته هم تلو. 1902 کښې خاندان کښې واده وکړو. د درې لوڼو او یو زوی یې د امان مشهور فلمونه مومن خان شیرینۍ، موسی خان ګل مکۍ، غازي کاکا، دره خیبر، خانه بدوش، اوربل، دیدن، زرتاجه، دهقان، باغی، بازا او شهباز، ګلبانو، ګلڅانګه، ارمان، پښتون په ولایت کښې، ډولی، عمل د لاري مل، کیدی، اکبر دادا، امتحان، دشمن کاکا، جهاد، شینو، قربانی، یاسمین، فرض، طاقت، بادشاه، زندان، ښکاری، نرپښتون، ژوند او طوفان د اردو فلمونه یادو کې بارات، شمه جلته، کالادنده گور لوگ، دلدن اکرات کې، باپ کا گناه، زندگی اور طوفان، پول اور کان، حیدرعلی ایپو سلطان، نشانې او شیخ چلی وغیره د ټي وي ډرامې، زنجیر، سوداګر او داسې نورې ډیرې.